مسلمان دی مانځل نه راځي چې د پیاز وړلی ته انسان چې الله تبارک وتعالى پیدا کړي نو دا په هر وخت کې د چا سره رهن سین خامخا یوازې الله تبارک وتعالى انسان نه دی پیدا کړي او نه یوازې والی حالت ته الله تبارک وتعالى او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام خویلې دی د په هر سره معاشرت رهن سین وي په کور کې وي د بیبي سره وي یا به د خپل بچو سره د رهن سینی یا به د مور او پلار سره د رهن سینی یا به د خويندرونو سره د رهن سینی په جماعت کې کوي هم د چا سره بناتي دا زمونږ معاشرت دی یو بل سره ناشته ده په بازار کې دی په دکان کې دی په گاڑی کې دی په سفر کې دی په هر حالت کې به د سره رهن سین وي نو قرآن کریم او دین اسلام دا ډیر خپل دین دی ډیر په وضاحت سره د هر چا حق بیان کړی دی او د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خپل حدیث ذکر کړی فرمای المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده کامل مسلمان هغه دی چې د لاس او د جبې نه چا مسلمان ته تکلیف ونه رسي دا ته وایي ښکلی معاشرت دا یو حدیث چې سړی راغونډ کړي او د دې یو حدیث باندې ځان پوه کړي او په دې باندې عمل شروع کړي نو د هر یو معاشرت به ښکلی کاغه په کور کې کاغه د خپلې بیبي سره وي کاغه د بچو سره وي کاغه د مور او پلار سره او کاغه بهر په معاشره کې وي خو چې په دې حدیث باندې سړی عمل وکړي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده کامل مسلمان هغه دی چې د لاس او د جبې نه چا مسلمان ته تکلیف ونه رسي بس د لاس نه چا ته تکلیف ونه رسي د جبې نه چا ته تکلیف ونه رسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا کامل مسلمان دی مونږ زما عزتمنو د خپل اسلام مطالعه مونږ نه ده کړې مونږ ته پته نشته چې په اسلام کې د معاشرت طریقه څه ده او اسلام معاشرت څنګه بیان کړی دی نو مې اورېدلی دی چې دا معاشرت دی خو مونږ ته پته نشته چې په اسلام کې معاشرت قرآن څنګه ذکر کړی او حدیث څنګه ذکر کړی د مطالعې نه کولو د وجې نه زمونږ ټوله معاشره ګډوډه ده که په کور کې وګوري هم خلکو ته تکلیف که په جماعت کې وګوري هم خلکو ته تکلیف که په بازار کې وګوري هم خلکو ته تکلیف که په معاشره کې څومره رهن سین معامله وګوري نو زمونږ د لاس او د خپو نه هر چا ته تکلیف رسي او تسبیح هم راغیستي ذکر کو سبحان الله الحمدلله منظم کو 5 وخته تهجد پکې مې اهتمام وکړي شي د ذکر اذکار مې اهتمام وکړي شي خو د اسلامي معاشرت نه خبره یو نو د دې سره سره مونږ خلکو ته تکلیف رسو حالانکه چاته تکلیف رسول دا ډېر لوی ګناه دی لوی ګناه ګوره جماعت ته د جمع منځ کول دا څومره لوی عبادت دی او دې ته فقهاو سنت مؤکده ویلي بغیر د عذر نه د جمع منځ پرېښودل ښه خبره نه ده ګناه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما زړه غواړي چې د مسجد نبوي دا امامتي بل چاته حواله کړم هغه مونځ وکړي او زه لاړ شم او کم کسان په کورونو کې مونځ کوي چې د هغوی دا کورونه اوسېدم چې جومات ته ولې نه راځي دومره سخت وغیر دی جومات ته د مونځ له نه راتلو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که چېرې د یو سړي داسې بیماري چې د هغه د بیمارۍ د وجې نه بل مسلمان ته تکلیف دی بیمار دی او د هغه د بیمارۍ نه یا بوی راځي یا نور څه داسې دي چې بل مسلمان ته تکلیف دی نو وایي دا سړی د مانځله نه راځي تر دې پورې حدیث کې راځي کچه پیاز خوړلی کچه پیاز او د هغه د خولې نه د پیازو بوی راځي نو وایي جومات ته دې نه راځي منګزار ته پکې تکلیف وي دا ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بل مسلمان د تکلیف دومره خیال ساتلی چې یو مسلمان ته د بل مسلمان له معمولی بوی راځي دا هغه بوی تکلیف رسول هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه جایز نه کړی داسې مسلمان دی مانځله نه راځي چې د پیاز خوړلی او داسې مسلمان دی مانځله نه راځي کور دی مونځ کې چې د بیمارۍ د وجې نه بل مسلمان ته تکلیف دی کنی نه د جماعت منځ او د جمع منځ د هغې ډېر لوی فضیلت دی خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایلي دا ولې دا زمونږ دین اسلام د معاشرت ډېر لوی لحاظ ساتلی